نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. محترم ذی الحجې میاشت را روانه ده او د ذی الحجې په 10مه ورځ باندې هغې ته یوم النحر ویلی شي، په هغې باندې قرباني کیږي. قرباني دا ډېره د برکت څیز دی او د ثواب باعث دی. د ابراهیم علیه السلام مبارک سنت دی. صحابه عرض وکړه یا رسول الله ما هذه الاضاحي، دا قرباني څه شی ده؟ نبی علیه السلام فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی. صحابه کرام ډېر هوښیار وو. نو بیا وایي یا رسول الله فما لنا فیها، زمون دپاره په دې کې څه دي؟ موږ یې ولیکو، څه ضرورت داسې راپېښ شوی دی چې موږ قرباني کوو؟ نبی علیه السلام فرمایل بكل شعرة حسنه، دا تاسو د دې دپاره کوئ چې په دې قربانۍ کوم ویښته ولاړ دي په یو ویښته تاسو ته نیکي میلاویږي. نو صحابه کرام ډېر حریص فی العباده، په نیکو باندې خو ډېر حریص. نو تپوس کړي یا رسول الله فالصوف، بعضې خو داسې څاروي دي چې په هغو باندې وړی ده، د هغې به څه کېږي؟ نبی علیه السلام فرمایل بكل شعرة من الصوف حسنه، د دې وړی چې یو ویښته په دې کې دننه دي په دې باندې هم نیکي ده. نو قرباني یو بهترین عمل دی. په دې باندې چې څومره ویښته دي د یو ویښته په بدله کې الله جل جلاله چې کوم دی نیکي ورکوي. او د ابراهیم علیه السلام مبارک سنت دی. نبی علیه السلام فرمایي یو حدیث کې راځي ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الى الله من احراق الدم، د اختر په 10مه ورځ چې هغې ته یوم النحر ویلی شي، په دې کې الله جل جلاله ته په ټولو عملونو کې محبوب عمل چې دی هغه وینه تویول دي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي وانه لیأتي یوم القیامة بقرونها واضلافها واشعارها، دا کوم قرباني چې تا کړې ده دا به هسې نه ځي، د قیامت پر به دا ستا خوا راځي، هم په خپلو ښکرو سره، هم په خپلو ویښتو سره، هم په خپلو نوکونو سره، دا به ستا دپاره تړلی شي او ستا به د نیکۍ په تله کې ایښودلی کېږي. او انه لیأتي یوم القیامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع بالارض فتیبوا بها نفسا. نبی علیه السلام فرمایي وی د دې دا وینه لا کتتو شوي نه، ځمکې ته لا رسېدلې نه چې د ځمکې د رسېدو نه مخکې د الله جل جلاله په دربار کې قبولي. بیا نبی علیه السلام فرمایي فتیبوا بها نفسا، خپل زړه په دې باندې خوشحاله کوئ، د زړه په خوشحالۍ باندې قرباني کوئ. نو انتهایی زیاده د برکتو او دغه رنګې چې کوم دی د ثواب ذریعه ده. اخکر به هم په عملنامه کې راځي، ویښته به هم په عملنامه کې راځي، تر دې پورې تا چې کومه غوښه خوړلې ده دا هم په عملنامه کې راځي د نیکو. او دغه رنګې چې کوم دی په هر یو ویښته باندې یو نیکي نبی علیه السلام مبارک فرمایي. لیکن د قربانۍ دپاره نیت خالص پکار دی، ځکه الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله له نه غوښې پکار دي، الله له نه وینې پکار دي، الله له نیت پکار دی، تقوا اخلاص پکار دی. د دې وجې نه قرباني چې کوئ مخکې نه به خپل نیت خالص کړو د الله جل جلاله د رضا دپاره. چېرې قرباني د دې دپاره کم زمانه الله جل جلاله رضا شي، د هېچ چا د رضا دپاره نه، د غوښې دپاره هم نه، یا په بل یو نیت باندې هم نه چې خلق به راته وایي چې دې قرباني کوي او که نه کوي، نه، صرف د الله جل جلاله د رضا دپاره او د ابراهیم علیه السلام سنت دی. الله دې عمل کول توفیق نصیب کړي.